أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون سورہ یہود 121 نمبر آیت. دی آیات کی اعلان براءت او بایکاټ چې کوم خلکو ته تاسو دعوت چلولې د هغې د اصلاح نه تاسې مایوس شوي یې، نو د مایوس کېدو په صورت کې به د هغې نه لارې بیلې کړي او هغې ته به ووایي تاسو خپله کوئ، موږ به خپله کوو، موږ تاسو په وجه خپل کار نه پرېږدو او تاسو زموږ په وجه چې نه پرېږدئ نه اصلاح کېږي، بس کلک شي او انجام ته انتظار کوئ. نو دا آیات د براءت باره کې دی، دې ته اعلان براءت وایي، بایکاټ. ځینې ملحدینو دا آیات د لیبرالازم په تایید کې پیش کوي، ناجایز معنی کوي، لیکن یاد لرئ چې د قرآن ترجمه او وضاحت هغه دی چې کوم قرآن په خپله د هغې تشریح بیرته کړې ده، یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل ده، یا د صحابه کرامو نه نقل ده، تابعین تابع تابعینو نه نقل ده، هغه د قرآن تفسیر دی او هغه تشریح ده. د هغې نه علاوه د هر چا قول پیل به دې کې معتبر نه دی، داسې اقوال نه معتبر کېږي چې د قرآن د نورو آیاتونو خلافي او د احادیث مبارکو خلافي، د سیرت خلافي، دغه د قرآن تشریح کېدی نشي. ملحدین هغه خلک دی چې قرآن او حدیث الفاظ استعمالوي په غرض ځګینو کې د بدنۍ د وضاحت لپاره استعمالوي. نو دا ځینې خلک چې په باطلو خلو کې یو لویه نظریه را په دنیا کې رایج ده، اکثري ملکونو کې نافذ ده، بلکې د افغانستان د موجوده نظام نه علاوه په دنیا په ټولو ملکونو کې نافذ ده. هغې ته ویل کېږي عقیده د لیبرالېزم. لیبرالېزم داسې عقیده ده چې هغوی وایي د انسان د ژوند آخرنی مقصد چې انسان ځان کامیابول غواړي، کامیابۍ ته ځان رسول غواړي، نو هغه د ژوند آخري مرحله دا ده چې د شخصي ازادي پیدا کړي ځان له. شخصي ازادۍ نه تعبیر دوی په دې سره کوي چې په دې ډډې سره ولاړېږي، هغه کې هېڅوک د منې کولو نه وي. مونږ دغه ته د نفس غلامي وایو، دیو ته شخصي ازادي وایي. مونږ وایو دا ستا زړه نه غواړي، دا د نفس غواړي او نفس ستا دشمن دی، ستا په کار نه راځي. دغه شخصي ازادۍ والا او د اسلامي قوانینو په مخالفت کې دغه نظام هغې باره کې دوی وایي چې یاره کم خلک چې ګمراه دي نو هغې دې په خپل حال باندې عمل کوي او کم خلک چې مؤمنان دي هغه په خپل حال باندې عمل کوي، لہذا نیکان خلک او فاسقانو کار نه لري او فاسقانو په نیکانو خلک کار نه لري. دا قاعده ولا د نظامونو پورې د حکومتونو پورې رایج وه، لیکن قلاره د خلکو په ذهنونو کې ځای پیدا کړو او تر دې حده پورې چې دا عقیده کورونو ته منتقل شو. تقریبا په اکثري کورونو کې هم دغه عقیده شته. اول چې اسلامي نظام د خلافت عثمانیه په شکل کې موجود و او دغه نظام خلاف یورپیان ډېر سخت تشویش یې لارو چې دغه یورپیان دنیاوي لحاظ باندې شعوري خلک هم دي. هغوی د دغه نظام د ماتولو دپاره 4 قسمه نظامونه جوړ کړل. یو نظام د لیبرالېزم و چې کوم وړاندې ما تشریح وکړله، او یو نظام د سیکولریزم. سیکولریزم مطلب دا چې د اسلامي نظام خلاف سخت مزاحمت پیش کول. او دریم نظام د نیشنالیزم و نیشنالیزم اهلیت پرستی یا وطن قوم پرستی، دا د دې تعبیرونه دي. د دې حاصل دا دی چې بس هر شی راواخله خپل قوم ته حواله که، او که دین دی که رواج دی که انسانیت دی د خپل قوم نه قربان که، بس چې ستا د قوم سړی و نه د هر شي مستحق دی، که ستا د قوم نه و هغه د هېڅ شي مستحق، هغه د ژوند حق هم نه لري. دې ته ویلی کېږي نیشنالیزم یا قوم پرستی. دا هم ډېرو ملکونو کې د دې شعارونه تحریکونه او اوازونه شته. مصر کې دا نظام بیخي نافذ شوی دی فی الحال. او دریم چې کوم دی د دې نه وروسته هغه کمونیزم دی. کمونیزم دهري نظام ته ویل کېږي. ابن کمونیا جوړ شوی نظام دا داسې نظام دی، دوی وایي چې دا ټولې دنیا دا نظام خود به خود چلیږي، دا نظام د الله تعالی وجود ته محتاج نه دی، نعوذ بالله. او دا ارس په خپله معنی کېږي، په خپله باندې نظام وایي اټومیټک روان دی او هېڅ چا پکې څه کار دخل نشته. لہذا هغوی وایي هېڅ یو مذهب او عقیدې ته پکې ضرورت هم نشته. دوی وایي جنت جهنم پولیس صراط هېڅ شي وجود نشته. دغې ته ویلی کېږي کمیونسټي، کمونیزم. نو دغه نظامونه
یورپیانو په دې ملکونو کې کوشش وکړ رایج کړو زی په زی باندې او دا د اسلامي نظام د خاتمې لپاره او که تاسو تاریخ کې دلای نو خلافت عثمانیه هم قوم پرست خلکو نسکور سعودي عرب کې قوم پرست خلک چې کومو د عبدالعزیز او دغه شان محمد بن عبدالوهاب نجدي شریف حسین دا دوه ریاض دی یو د مکی اوسیدونکي دي د دوی د قوم په نوم باندې आवाज پورته کړي چې یاره موږ عربیو او عجم څه حق لري چې موږ باندې د ترک نه حکومت کوي لہذا موږ دا نظام نسکورول غواړو او دا غینه بعد په دې کې داسې خلک موجود و چې د خلافت عثمانیه خلاف ډېرې فتوی صادرې کړې چې دا د دې قرآن خلاف دي د حدیثو خلاف دي خود ساخته فتوی د ریاض نه صادرې شوې او ریاض هغه مرکز د نبی علیه السلام دې باره کې د فتنو پیشنګویي هم کړې وه چې دې امت غټې فتنې به د نجد نه پورته شي نجد د ریاض مخکینی نوم دی هم د دې نجد نه د خلافت عثمانیه سقوط فتنه پورته شو او دغه فتنه چې کومانو د وهابیت په نوم په ټوله دنیا کې بیا رایجم شو د امریکایانو په تعاون سره رایجم شو د CIA په لاس باندې لیکن دغه نظامونو دغه قوم پرست خلکو خلافت عثمانیه را نسکور په الحال چې کوم ملکونه اسلامي دین په هغه کې د لیبرالزم ته کوشش کیږي چې دا رایج او چې کوم کفري د هغه کې خصوص ګوتې نه وي خو جار سن شي نو دوی وایي چې دا آیات وایي چې تاسو په خپل حال باندې عمل کوئ په خپل حال باندې عمل کوو یعنی بچا په کار کې بکار نه لرو ډېر سي تعبیر کوي او ما تاسو ته وایي دا عقیده کورون ته هم منتقل شوی د نظامونو نه او د عربي مشهوره قاعده هم دسي ده چې الناس علی دین ملوکهم خلق د بادشاهانو په دین باندې بادشاهان څنګه یي او عوامي ګوري په ټي وی ګانو کې ګوري تک شانته کې عوام جوړيږي هغه شان اخلاق د عوامو ته منتقلېږي نو بده وجه یو کور کې بغن خلک وسیږي یو به مونږ کوي نور به نه کوي لیکن دا موږ گزاره به نور کار نه لري خپل ځان له سوچ کوي چې بس د آخرت جوړو مو د نور په خپل کوي دغه شان یو سړی به دسي چې بشریت په برابرۍ به کور کې به خبر مشرمي لیکن باقی خلک بس ګيري خړای څوک بس کوي څوک بس کوي په ګډو وډو لارو بسري بس استبینو دغه شان کې بازارونو ته تاسو لاړ شي نو یو ځکه کې به جماعت بل ځکه کې به میوزیک سنټر بل ځکه کې به مدرسې دا ټول شیونه په خپل ځای باندې چلیږي او عام طور تاسو بینه شي دا دوانه په خپل یو ځای باندې برګم کیږي لکه تاسو رډوان ناست شنو نو ګورئ نو اذان به وشي بیا بر اذان دعا ویل شي بیا بس یو جبه غونډه کې نات ویل شي بیا په سندره شروع شي دا غینه بعد حقیران بشي چې دا څنګه چللې ولې دا ټول جایز دي د شي ته ویل کېږي لیبرالیزم او دا عقیده باطله در اسلام خلاف سخت بدترین عقیده نو موږ ویل دي آیات دغه چې کوم دی خلاصه هغه چې د براءت د کفارونو لارې بیلول دا نه د جګړې د خپل کې موږ بخپل کې د سینه ده بخپل به سره ګورو لیکن اعلان د براءت دی وقل نوایا للذین حق کسانتا لا یؤمنون چاغوین ایمان نه راوړي نعملوا على مكانتكم تاسو عمل کوي په خپل حال باندې ان عاملون من هم عمل کو په خپل طریقه باندې او د انبیاء عمل چې کوم دی هغه دعوت او تبلیغي عبادت په خپل ځای باندې په هر ځای لازم دي لیکن مستقله پیشه د انبیاء او د دعوت نو حاصل دا چې موږ خپل دعوت جاری ساتو دین خلکو ته رسول غواړو کسو کې نه مونږ هغه خپل کې په خپل لار باندې دي وانتظروا او تاسو انتظار کوئ ان منتظرون من هم انتظار کوونکیو دا هم د اعلان براءت هغه ورستانه جمله ده چې تاسو د خپل مستقبل انتظار کوئ چې سبا د جوړیږي څه قسم عذابونه بدر باندې راځي مونږ هم انتظار کوو چې موږ د خپل عمل څه قسم بدله ملایويږي او په تاسو باندې کوم قسم عذاب راځي ولله غیب السماوات او خاص الله د فار غیب د اسمانونو دی ول ارض د زمکې دی بدی آیات کې تقریبا 15 مضمونونه ذکر کیږي او دا مضمونونه د سورت په خلاصه کې من هم ویلو او دا د سورت یهود عنوان مرکزی عنواني مضمون هم من ویلو چې مرکزی عنوان کې د سورت یهود یو دا مسله شامل ده چې وحدانیت د الله تعالی ومنل شي او وحدانیت کوم وحدانیت د ذات الله تعالی په اعتبار د ذات سره واحد لا شریک دی دویم دا چې توحید په علم ومنل شي یعنی کوم علم د الله تعالی سره دی چې هغه د علم بالغیب ویل کېږي د غیب علم د صفت د الله تعالی د مخلوق سره بالکل نشته او مخلوق سره د خایيږي هم نه لہذا دا مضمون به
په دې ویلیه یرجع الامر کې ذکر شي. بیا موږ ویلو چې د عبادت مستحق صرف الله تعالی دی، دا فعبده کې ذکر شي. بیا موږ ویلو چې بسورة هود کې نبی علیہ السلام ته تیزی ورکول په خپل کار باندې بداوت باندې، دا به وتوکل علیه کې ذکر شي. او بیا وما ربک بغافل عما تعملون کې به نبی علیہ السلام لپاره تسلی ذکر کیږي. باقي باندې وروسته موږ بحث کوو. دا دې آیات کې 15 سبقونه شو. الله تعالی ولله غیب السماوات، خاص الله د لپاره غیب د اسمانونو دی، والارض د ځمکې دی، و الیه او خاص دی الله ته یرجع الامر، واپس کېدل کارون دی کله د ټولو. نو په اول کې توحید د ذات شو، او دویم کې توحید د تصرف شو چې الله تعالی په اعتبار د ذات سره، په اعتبار د علم سره، علم غیب سره هم واحد لا شریک دی. اولنه کې ولله غیب السماوات کې توحید د علم غیب دی چې په علم غیب کې هم الله تعالی واحد لا شریک دی. دا د غیب علم هیڅوک لري نه، بل څوک نه لري. و الیه یرجع الامر، او دی الله ته واپس کېدل ټولو کارونه دي. دې ته ویل کېږي توحید په تصرفات. په تصرفات کې الله تعالی واحد لا شریک دی. هیڅوک هم په جهان کې داسې نشته چې تصرفات ولري په شان د الله تعالی باندې. فاعبده، نذي الله تعالی بندگی کوا. چې دومره لوی صفاتونه د الله شو، نو د بندګۍ مستحق هم الله تعالی دی. بندگی د چا په کاری؟ د ذات په کاری چې بغیر باندې خبري، او داسې ذات نه چې ستاسو د نظر نه پناشي، ته د نظر نه پناشي به ستاسو نه خبري کې، نو ستاسو بندگی به ته پیدا نه ور کوي، نو دا بندگی مستحق نشي. او دا صفات الله تعالی کې موجود دي. نو الله تعالی نه غیب کېدې نشي. کوم ځکه چې الله تعالی غیب او علم لري، ستاسو خبري کې. دغه شاند کې ځینې مخلوق په داسې چې هغه تصرفات نه لري، مخلوقات تصرفات نه لري، نو چې کله ته د چا بندگی کې او هغه ستا باره کې تصرفات کولی نه شي، تا خلاصولی نه شي، تا ته کامیابي درکولی نه شي، نو بیاري بندگی کار ورنه کړو. نو دا صفت په الله تعالی کې ده چې په ټولو کارونو کې مکمل اختیارمند تصرفات لري. نو فاعبده، بیا داسې الله تعالی بندگی کوه د بل چا ونه کړي. نو فاعبده کې هو کې دا د مخکینی جملو نه جمع شوله، او د هغې دپاره د هغې نه وروسته توحید فی العبادت هم چې عبادت صرف د الله کوي. وتوکل علیه، او توکل کوه په الله تعالی باندې. توکل ځان سپارلو ته ویل کېږي. نو معنی دا ده چې په دې کار کې ځان الله تعالی ته مکمل وسپاره. خلکو ته هېڅ اهمیت مه ورکوه، که هغوی هر څه چې وایي، هر قسم رویه تا سره کوي، خو ته د الله تعالی سړی، الله تعالی دپاره کار کوه، ځان الله ته وسپاره. نو دا تیزی شو په کار کې چې خپل کار جاري وساتئ، تیزی وساتئ. وما ربک ان در ربستا بغافل نه خبر عما د هغه سره تعملون چې تاسو یې کوئ. دا تسری ده. تسری په دې لیول باندې ده چې تاسو کم کارونه کوئ، څومره کړاوونه زحمتونه تېروئ، څومره شوګیري کوئ، تهجد کوئ، هر څومره کار چې کوئ، تاسو د کارونو الله تعالی پوره خبر دی، او د هغې پوره بدله به تاسو درکوي. ستاسو محنت خواري ضایع کېږي نه. دغه شان د دشمنانو د حال نه هم خبر دی. دشمنان چې د اسلام خلاف څومره منصبي سازشونه کوي، د هغې نه پوره خبر دی. که تاسو ته نه خبر، که تاسو د هغې نه انتقام هم وانه لئ، الله تعالی به د هغې نه پوره انتقام اخلي.